بسم الله الرحمن الرحیم. زما معزز کتونکو یو بل مسله ز تاسو سره شریکوم. یقینا دا مسله ما سموده مخکې په خپل سوشل میډیا چې کوم پیج دی په دی باندې شیر کړی و، خو به هر حال اوس بیا د دې مسلې ضرورت راغلی دی. ما نه ډیرو ملګرو تپوس وکړو، ما چې وکتل چې دا څه مسله ده، نو هغه یو مفتی صاحب محترم دی د شیرګړ زمونږ د سر تاج دی، خو به هر حال هغه مسله کړې ده. انسان دی بعضی وخت کې خطا کیږي یا بعضی وخت کې په بیانولو کې د سړي دغه نه کوتاهي وشي. هغه مسله دا ده چې قبلي طرف ته خپې کول آیا دا ګناه ده یا نه ده، او کدا بې ادبي ده، نو دا څه مسله ده. نو محترم د ټولو نه اول خو ګورئ دا خبره یاد ساتئ، په دې باندې ځان پوهی کوي چې په قرآن او حدیث کې خاص کر بیا زمونږ چې کوم اصل ماخذ کتاب الله قرآن مجید دی، په دې کې د هرې خبرې ذکر نشته چې په دې کې به دا راغلي چې سحر به راپاسي څنګه، کلمه به کم وي، او د کېږي به څنګه، راپاسي به څنګه، بازار ته به څنګه ځي، مونځ به څنګه کې. نه قرآن مجید دا یو آیین حیثیت لري، یو متن دی. متن دې کې به یو خبره اشارتن راغلی وي، هغه وی خبرې لاندې به انتهایی زیات مسایل وي. دغه رنګ احادیث هم هغه زمونږ د متن په شان حیثیت لري. دا نه د لازمه چې په حدیث کې د هرې خبرې د هر جز اوس خو جدید مسایل راځي، نو دا لازمي نه ده، خو دومره خبره وي چې په قرآن او په حدیث کې به هغې طرف ته اشاره یا د هغې یو نظیر به ملاویږي، د هغې مطابق به زمونږ علماء کرام هغه مسایل روباسي. او زه ستاسو ته یو بله خبره کوم، ګورې قرآن مجید مونږ ته ویلي دي چې فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. که چېرته تاسو نه پوهیږئ، د پوهو خلکو نه تپوس کوئ، اهل علم چې کوم دي په قرآن او حدیث باندې چې کم خلک علم لري د هغې نه تپوس کول پکار دی. نو لہذا قبلې طرف تخپې راوستل یقینا په قرآن کې او په حدیث کې دې صراحتا خبره نشته، نو د دې دا معنا نه ده چې په قرآن او حدیث کې دې ذکر نشته لہذا زه به په دې باندې عمل کوم. داسې خو په قرآن او حدیث کې ډېرې خبرې نه دي راغلي، موږ او تاسو په عمل کوو. مثال زه به تاسو ته ویم چې په سړي باندې تبه راشي نو پیناډال ګولۍ خوري، یا د سړي بدن مثال درد کوي چې کوم دی دا سینورې ګولۍ خوري، نو آیا دا ګولۍ دا چې کوم دی په قرآن حدیث کې راغلی دی چې په تا تبه راشي پیناډال ګولۍ خوره؟ یا داسې مثال زموږ د مدرسو چې کوم دا درجه بندي ده، اوله درجه دویمه درجه، دا په قرآن او حدیث کې نشته چې علم به ته په دې طریقه باندې حاصله. به هر حال دا علماو چې کوم طریقې کار جوړ کړی وي په هغې باندې عمل کول موږ ته پکار وي. نو عرض دا د محترمو د قبلې طرف تخپې کول فتاوی شامی چې کومه ده زموږ د فقه حنفي او مضبوط کتاب دی، هغې لیکلي دي چې لہذا دا مکروه تحریمي دی، دا لویه بې ادبي ده. به هر حال څنګه چې قبلې طرف ته لاړې تو کول دا منع راغلی ده، دغه رنګ چې کوم د قبلې طرف ته خپې کول دا لویه بې ادبي ده، مکروه تحریمي ده، د دې ځان ساتل پکار دي. قرآن مجید کې راځي ذلک ومن یعظم شعائر الله، پورې شعائر الله چې کوم دي هغه څیزونه چې هغه مثال د شریعت طرف ته یو نښه نشانه وي هغې ته شاعر ویلی شي، نو دا د شاعرو نه راځي دا قبله، لہذا د دې احترام دا په مسلمان باندې واجب او فرض دی. نو د دې په بنیاد باندې قبلې طرف ته خپې کول دا فتاوو جدید فتاوو لیکلي دي. اگر چې ما تاسو ته تفصیلي خبر وکړه چې په قرآن او حدیث کې یو مسله نه وي، نو د دې دا معنا نه ده چې لہذا موږ به هغه کوو، نه، بلکې فقهاو ته به راځي، بیا به علما ګوري، کتابونه به ګوري. نو لہذا ټولو فتاوو لیکلي دي، پښتو فتاوو هم لیکلي دي او جدید، خاص کر زموږ چې کومه فتاوی شامی ده رد المحتر په نوم باندې ده، هغې لیکلي دي په اولني جلد کې چې قبلې طرف ته یعنی د دې باب مسلې لاندې لیکلي چې قبلې طرف ته به نه متیازي کې، نه به هغې ته شا کې، نه به ورته مخ کې. نو هغې سره دغه خبر هم ضمنا لیکلي چې قبلې طرف ته خپې راوستل دا هم بې ادبي ده او دا مکروه تحریمي دي. لہذا قبلې طرف ته خپې مه غځوئ. بعضې عالم یو مفتي صاحب چې کومه مسله کړې کیدای شي هغه په ویلو کې نیمه خبره کړې یا پوره خبرې ذهن ته نه راغلي، خو به هر حال موږ به د قرآن او حدیث د فقهاو په هغه اقوالو باندې عمل کوو.